बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ډیر مو د پس اوس بیزی شیډول ونو په هغه وجه باندې کلاسز می شولو نو نن به ان شاء الله تعالی مونږه سلفونال یوریز کو دا زموږ سره انټي ډایبټیک ډرګز دی په دې کې به مونږه د دې میکانیزم اف اکشن انډیکیشنز اوورویو او وسره پلس به ام سی کیوز دا کو چې کوم په ایگزام کې راځي دا غیر لپاره چې کوم امپورټنت ام سی کیوز دا غو ډیسکس کو نو راځو ان شاء الله خپل ټاپک لا چې سلفونال یوریز چې دا غزمو سره سره نو سلفونال یوریز چې تمونګ اصل کې سیکریټوګاګ زوم وایي نو دا یاد ساتي په ام سی کیوز کې راځي چې زموږ سره سیکریټوګاګ چې دا کم یو ډرګ دی نو هغه زموږ سره سلفونال یوریز دی و سیکریټوګاګ څه ته وایي نو سیکریټوګاګ دی ته وایي یا د تمونګ انسولین سیکریټوګاګ زوم وایو په دې وجه باندې ته انسولین سیکریټوګاګ وایي چې دا زموږ سره څه کوي دا انسولین چې دا زموږ سره سیکریټ کوي یعنی مطلب کم پنکریاس چې په پنکریاس کې چې دنه کم زموږ سره بیټا سیلز دی دا غ بیټا سیلز نه چې دی زموږ سره د څه کار کوي دی دا انسولین چې کم دی دا هغه څه کوي سیکریشن کوي نو په دې وجه دې ته مونږه انسولین سیکریټوګاګز وایو او دویم چې زموږ سره دا چې دې ته مونږ لا سیکریټوګاګز ډرګز په دې وجه باندې وایو چې کله زموږ سره انسولین سیکریشن کیږي نو دې څه کار کوي دی دا هغه انسولین چې کم دا سیکریشن کیږي دا انکریز کوي یعنی مطلب هم سیکریټ کوي خو هم د دې په انکریز کېدو کې څه کوي هیلپ ورکوي چې کم بیټا سیلز دی هغه نه څه کوي دا انسولین چې دا هغه سیکریشن سیوا کوي نو په دې وجه باندې زموږ سره چې یو دې ته بل دغه ملاو شوی چې دا زموږ سره هر هغه ډرګ دی یعنی دا هغه ډرګ دی زموږ سره چې دا د ټایپ 2 ډایبټیز لپاره استعمال شوی نو کایم سیکیوز کې راشي چې مطلب کم یو ډرګ چې هغه د ټایپ 2 ډایبټیز لپاره فرست ټایم چې دا استعمال شوی نو هغه زموږ سره سلفونال یوریز دی او د دې د ایجاد کوم غوړو دا زموږ سره دی کنونشن چې دی نو دا اصل کې زموږ سره یو فرنچ چې هغه زموږ سره یو ریسرچر چې دا هغه په یو ډرګز باندې ریسرچ کو اصل کې هغه د ټایپایډ د پار چې دی هغه جوړو خدا چې د انسیډنټلی چې د جوړ شو نو دا د چلو کو چې د ریسرچر چې مو دا فرنچ د چلو کو چې دا ډرګز جوړو د ټایپایډ ته به د پاره نو دا چې هغه کم زناور ول هغه دا ډرګز ورکول شروع کول چې کله دا ډرګز هغه ته ورکول شروع کول نو په هغه کم زناور چې په هغه کې ان یوزوال کم بیهیویر چې دی هغه پکې شروع شول نو دا هغه باندې سوچ کو چې دا ان یوزوال بیهیویر چې دا څنګه سٹارټ شول او دا خو سری زندګی کې چې کله دا هغه ډیسکس کو نو هغه کنه چې د کله هغه ډیسکس کو هغه کم زناور چې کوم هغه کم زناور باندې دا ډرګز اپلای کړو چې کله دن هغه د ډیسکس هغه وکول نو پاره کې زمو سره هایپوګلایسیمیک کم بیهیویر چې هغه پکې شو شول مطلب کم دا ساين سیمټمز چې ول کنه دا په اصل کې زمو سره د هایپوګلایسیمیا ول نو دا ته چې پته ولګي چې آی دا ډرګز عمر ټایپایډ د پر جوړو دا ډایرکټ چې دا هایپوګلایسیمیک افیکټ شو کوي نو دا ریکګنایز کو او ډایرکټ چې کم دی نو دا د ټایپ 2 ډایبټیز د پر چې هغه مارکیټ ته راوتل او شروع شول نو دې ته په دې وجه باندې دا چې دې موږ ځکه دا نوم ورکو چې مطلب دې زموږ سره فرست ریکګنایز ډرګ دی چې دا ډایبټیز ټایپ 2 لپاره استعمال شوی دی چې دې زموږ سره انسولین سیکریټ کوي د دې علاوه کومه وګورو نو د دې دا میکانیزم اف اکشن چې څنګه چې موږ دا خبرو کو چې میکانیزم اکشن کې دی دا کار چې دا ډرګز کله موږ ورکو نو دا زموږ سره لاړ شي د اصل کې سټیمولیټ کوي زموږ سره پنکریاز یعنی مطلب کوم دا پنکریاز چې د لبلبه چې دا دی په دې لبلبه کې د زموږ سره سری بیټا سیل دی او په بیټا سیل کې د زموږ سره چې دی نو انسولین دی را سره نو هغه انسولین دې څه کار کوي دی هغه سټیمولیټ کی او د هغه سره چلو شي دا انسولین چې کړه دی سټیمولیټ کی د پنکریاز نو زموږ سره چې د بیټا سیل نه سکیږي دا انسولین سیکریټ شي او هغه بیا څه کوي فردر چې مطلب زموږ سره چې کوم دا شوګر لیول سیوا شوی نو هغه څه کوي ډیکریز کوي نو په دې وجه باندې دا موږ څه کوو د ډایبټیز ټایپ 2 د پار چې یوز کوو اوس کله د میکانیزم اف اکشن ته موږ وګورو دا سلفونال یوریز چې کوم د میکانیزم اف اکشن دا چې زموږ سره فرست خو بتاو دا یاد ساتي چې زموږ سره هایپوګلایسیمیک دی د اصل کې زموږ سره سټیمولیشن کوي د چا د انسولین سیکریشن کوي او کوم چې دا پنکریاز دی د پنکریاز کې دنه چې کوم د بیټا سیل دی نو هغه نه څه کوي دا انسولین سیکریټ کوي په میکانیزم اف اکشن کې کومه خبره وکړو نو دا زموږ سره څه کار کوي سلفونال یوریز چې کوم دی د اصل چې دا ډرګ سوکو خورین د څه کار کوي زموږ سره چې کله دی دا ډرګ زوا چې نو زموږ سره سلفونال یوریز کوم ریسپټر چې دی زموږ سره د څه کار کوي د لاړ شي هغه سپیشل د دې لپاره چې کوم ریسپټر دی په هغه باندې څه کوي بایندینګ دا سره کوي هغه ریسپټر کم دي زموږ سره کم ای ټی پی چې د سنسټیو پوتاشیم چینل چې ته مونږ وایو هغه زموږ سره موجود دي زموږ سره هغه پوتاشیم چې دا هغه ته مونږ څه کوي پای کې زموږ سره اپلکس کیږي او هغه کم اپلکس چې د پای کې زموږ سره کیږي دا یعنی زموږ سره چې په دې اپلکس کې زموږ سره کې دا پوتاشیم چې د زموږ سره کیږي بهر تر راوځي د سیل نه او چې کله دا پوتاشیم زموږ سره بهر تر راوځي دا هغه پر راوته ته مونږ بیا سوی اپلکس ورته وایو نو په دې وجه باندې چې زموږ سره کم دا
پوټاشیم افلکس چې د سلفونال یوریز چې مونږ ورکو د زموږ سره هغه پوټاشیم افلکس چې هغه زموږ سره انهبیټ کی چې کله هغه زموږ سره انهبیټ کی نو پاغه کې زموږ سره چل شي ډیپولرایزیشن زموږ سره وشي چې کله زموږ سره ډیپولرایزیشن وشي داغه پر رزلټ کې زموږ سره څه کی کم دا وولټیج ګیټ چې وته مونږ کم وای نو دغه وولټیج ګیټ چې دغه زموږ سره شي اوپن شي یعنی مطلب زموږ سره چې کم دا سیل دی د رسیل نه بهر زموږ سره بس کېدل دا کیلشیم چې دغه زموږ سره کېدل بهر ته بدلل د چا په ذریعہ باندې د ګیټ تھرو په د ګیټ په ذریعہ باندې سکیږي زموږ سره دا چې دی راکېږي او دا کم دغه چې پوټاشیم چې دی او پوټاشیم شو بیا کیلشیم چې زموږ سره کم راځي دا زموږ سره سکیږي دنه رانه نوځي د چا په ذریعہ باندې د وولټیج ګیټ په ذریعہ باندې او دنه چې کم زموږ سره دا بیټا سیلز دی په دې کې دنه چې کم زموږ سره انسولین دی کم په پری پام کې چې پراته دی کم چې سٹور دی زموږ سره هغه دی بیا سکی ریلیز کی نو کپ ام سی کیوز کې راځي چې د میکانیزم اف اکشن سره د میکانیزم اف اکشن د سلفونال یوریز داري چې زموږ سره سکی کم د ای ټی پی سنسټیو پوټاشیم چینل چې کم دی په دې باندې زموږ سره ریسپټرز موجود دي د لاړ شي په ریسپټر پورې بایندینګ وکړي چې کله پاغه پورې بایندینګ وکړي نو الته زموږ سره افلکس کېلو د پوټاشیم آیون چې کم دی او دا پر رزلټ کې نو د سکه دی هغه افلکس چې کم دی هغه سټاپ کی چې کله هغه افلکس زموږ سره سټاپ کی دا هغه پر رزلټ کې زموږ سره ډیپولرایزیشن وشي چې کله زموږ سره ډیپولرایزیشن وشي نو بهر چې کم زموږ سره کیلشیم دی هغه د سیل ته دنه راشي چې کله هغه دنه راشي نو دغه دنه کم کیلشیم سیل چې دی هغه دنه زموږ سره چې راشي د پنکریاس کې دنه زموږ سره کم دا بیٹا سیلز چې په دې کې دنه زموږ سره انسولین دی او هغه انسولین زموږ سره په پری پام کې پراته دي نو د څه کې هغه اکټیویټ کې هغه توي را پاسه نو هغه څول کې ریلیز کی بیا نو دغه د میکانیزم اکشن د نه علاوه کوم وګورو نو که اکراس د سیل ممبرین مونږ وګورو زموږ سره چې کوم د الکتریکل پوتنشل چې زموږ سره د هغه پر ریسپانس کې څه کېږي زموږ سره دا کم چینل چې کوم دی اوپن کیږي او کلوز کیږي دغه دا کم ځکه چې دا چینل اوپن او کلوزینګ کیږي د ته مونږه وولټیج ګیټ وایو نو کپم سیکیوز کې راغی چې وولټیج ګیټ ستوي نو وولټیج ګیټ دی ته وایي چې اکراس کم د سیل ممبرین چې زموږ سره الکتریکل پوتنشلز دي دا هغه پر ریسپانس کې چې زموږ سره کم دا ګیټ دا دروازه کولاویږي او بنديږي دغه ته مونږه وولټیج ګیټ وایو دا یار ساتي دا په ام سی کیوز کې راځي د دې علاوه کوم وګورو دا اوس ګورئ د دې هغه میکانیزم اف اکشن دی نو کوس مونږه کم دا خبرې کړي او په دې تاسو نه پوښتنه په دې پکچر کې تاسو وګورئ چې د میکانیزم اکشن سره ګوره فرست ټایم چې کوم دی مونږه ورکو سلفونال یوریز چې کله مونږه سلفونال یوریز ورکو نو دغه سلفونال یوریز چې کوم دی راشو زموږ سره چې کوم دا بیٹا سیل دی کوم دا سرفیس چې دی په دې سرفیس باندې څه کیږي زموږ سره ریسپټرز موجود دي او هغه ریسپټر چې دی هغه کم دی هغه ریسپټر څوک دي زموږ سره پوټاشیم ای ټی پی سنسټیو چې کوم چې زموږ سره پوټاشیم سنسټیو ای ټی پی چینل دي زموږ سره دا دغه ته پریزنټ دی او په دغه د پاسه باندې زموږ سره د سلفونال یوریز چې کوم دی هغه سپیشل ریسپټر چې کوم دی هغه موجود دي نو دا ډرګز چې لکه د سلفونال یوریز چې کوم دی راشي په دې سل دغه پور چې دا ریسپټر چې کوم دی یو ګوره دا پکرانګي ګولا دغه غونډه یو دا تیز ګلابي شانتک چې دی دغه ګلابي چې کوم دی زموږ سره دا زموږ سره هغه ګیټ دی او دا سیټ چې کوم دی دا زموږ سره هغه ریسپټرز دي نو دغه ای ټی پی چې کوم دی زموږ سره د مونږ چې کوم پوټاشیم ای ټی پی چینل وای دا سنسټیو دغه اسیچلو کې د دې سره چې دا ریسپټر د سلفونال یوریز چې دی راشي په دې پوری بایندینګ وکړي چې کله دې په دې پوری بایندینګ وکړي دا کم پوټاشیم سیلز چې کوم دا پوټاشیم چې ول دا چې د سیل نه کم به بهر تر راوتل په دغه ځکه به زموږ سره افلکس کېدو نو چې کله زموږ سره سیل بهر تر راوځي په دې ګیټ باندې ته بس موږ سره افلکس بوته د افلکس چې زموږ سره کېږي د پوټاشیم دا په دغه ځکه چې زموږ سره ودرېږي چې کله موږ سلفونال یوریز ډرګ ورکو چې کله هغه ودرېږي دا هغه پر رزلټ کې زموږ سره چې کوم د ممبرین دی په دې کې زموږ سره شي ډیپولرایزیشن وشي او چې کله زموږ سره ډیپولرایزیشن وشي دا غینه بعد زموږ سره کېږي دا کم کیلشیم چې دی دا کیلشیم څه کېږي دا د چینل چې کوم راغلي ماته تاسو د ای ټی پی چینلز وې سیدا دا په دغه چینل چې دا ګیټ چې دی اوپن شي چې کله څنګه دغه اوپن شي ته موږ وولټیج ګیټ وایو سیدا دا چې کله اوپن شي دغه کیلشیم لاړ شي او دغه ډایرکټ دغه ځای ته ورننوځي چې کله دغه ځای ته ورننوځي زموږ سره چې کوم دا ایکسترا سیلولر کم دا کیلشیم زول کنه دا انسرټ شي زموږ سره چرته دنه دی سیل ته دغه ته موږ انفلکس وایو نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې مطلب افلکس ته وایي او انفلکس ته وایي د افلکس هغه ته وایي چې کله زموږ سره کیلشیم کم دا پوټاشیم ای ټی پی چینل چې کوم په دغه ځای کې چې کوم زموږ سره دا ګیټ وولټیج ګیټ دا چې کله اوپن کیږي او کلوز کیږي ته موږ سوایو ته موږ وولټیج ګیټ وایو او چې کم زموږ سره ته موږ بیا افلکس وایو او انفلکس دی ته وایي چې کله زموږ سره سلفونال یوریز ډرګز موږ ورکو او هغه ډیپولرایزیشن وکړو دا کم دا چینل چې ولدي چې کم دا دروازه وا د ای ټی پی دا اوپن کې
کېدو به او کلوز کېدو به دا څه کې دا بند کی او دا غي پر رزلټ کې زموږ سره کې دا کیلشیم چې دا غزي ته ورننه وځي او چې دا کیلشیم کله دنه ورننه وځي انسرټ شول زموږ سره دا ایکسترا سیلولر کې چې کوم کیلشیم ول هغه دنه رال د سیل ته انسرټ شول نو چې کله دا سیل ته انسرټ شول دا کیلشیم دغه ټیم ته موږ سوي انفلکس ورته او دا زموږ سره د سیل ته چې دنه رال وس چې کله د دنه راشي د سیل ته دنه نو دغه ځکه زموږ سره کېږي کم دا انسولین چې کم د زموږ سره کم په پری پام کې چې برادری دی په دغه باندې اکټینګ وکړي مطلب دا ودرې ته را پاسه ستا بهر کار دی د چې کله رايخ کړي دغه انسولین څه کېږي دغه انسولین سیکریشن چې دی هغه زموږ سره سٹارټ شي نو دا د سلفونال یوریز چې کم دی د هغه میکانیزم اف اکشن وو د دې نه علاوه کوم ګورو ایڈورس افیکټ چې کم دی زموږ سره د سلفونال یوریز چې کم دی د هغه ایڈورس افیکټ چې کم دی نو هغه زموږ سره نو اولنې د ایڈورس افیکټ چې دی هغه زموږ سره دار چې دی زموږ سره کوي ویټ ګین کوي نو وس بیا تر دغه چې کم دی وړو به دا خبره کول چې مطلب دا زموږ سره چې دی ویټ چې دی هغه ولې ګین کوي یا د هغه ریزن سره چې مطلب دی ویټ چې دی هغه سیوا کوي د ویټ د سیوا کېدو ریزن سره نو کوم ګورو ویټ دی په دې وجه باندې سیوا کوي د سلفونال یوریز چې کم دی د زموږ سره کار کوي د زموږ سره انسولین چې د هغه سیکریشن سیوا کوي چې کله د انسولین سیکریشن سیوا شي نو د زموږ سره کیږي یو خو انسولین سیوا کوي او بل دا چې د انسولین په سیکریشن په مقدار کې څه کوي کوشش ولا هیلپ ورکړي دا نورم سیوا کوي نو کله چې زموږ سره په بلډ کې شوګر زموږ سره دا بلډ زموږ سره کیږي دا په بلډ کې چې دنه زموږ سره کم دا شوګر دا زموږ سره بیا څه کنورټ شي چرته پیټ ته او کله کېږي زموږ سره دا ایڈورس افیکټ د سلفونال یوریز ځکه چې سلفونال یوریز مونږ ورکوم د زموږ سره کار کوي د انسولین سیکریشن کوي چې کله د انسولین سیکریشن وکي نو بعض ټیم کې چې هغه ډیر زیات سیکریشن وکي چې کله د انسولین سیکریشن ډیر زیات زموږ سره سیوا شي نو الته زموږ سره کې دا زیات انسولین د مقدار چې دی کنه او انسولین زموږ سره سیکریشن زموږ سره چې پر بلډ کې کم دا شوګر دی نو دا شوګر بیا څه کېږي دی بیا کنورټ کېږي چرته پیټ ته کنورټ کېږي چې کله دی پیټ ته کنورټ شي نو دا هغه د لاس زموږ سره کېږي ویټ چې کم دی هغه زموږ سره انکریز کېږي نو په دې کې دا خبروم کوي چې زموږ سره کم دا ګلینایډز ډرګز دي کنه نو د ګلینایډ ډرګ چې کم دی هغه هم وزن زموږ سره سیوا کوي دا هغه هم هایپوګلایسیمیک افیکټ دی خو دا هغه کم افیکټ چې کم دی دا سلفونال یوریز په نسبت کم دی نو دا هم په ام سی کیوز کې راځي دا یاد ساتئ بل کوم وګورو نو د دې دا ویټ گین چې کم دی د سلفونال یوریز ولې سیواره دا ځکه سیواره چې کوم وګورو د دې ډیوریشن چې کم دی ډیوریشن اف اکشن هغه زموږ سره سیوا دی او دا ګلینایډ چې کم دی دا غي شارټ اکټینګ دی نو په دې وجه باندې ګلینایډ چې کم دی هغه ویټ گین کوي هغه هایپوګلایسیمیک افیکټ شو کوي هغه لږ کم دا کوي او دا ډرګ چې کم دی دا څه کوي زموږ سره دا سیوا چې دی هغه دا کوي نو په دې وجه باندې چې دا زموږ سره چې سلفونال یوریز چې کم دی دا وزن سیوا کوي نو کوم سی کوز کې راغلی نو دا یاد ساتئ چې سلفونال یوریز چې کم دی دا زموږ سره وزن ولې چې دی هغه سیوا کوي د دې علاوه کوم وګورو نو دا خبر کوي چې بیډ ورس پکې نو سلفونال یوریز چې کوم دی د کاشن دی مطلب په هیپاټیک یا کمرینل انسفیشنسي چې را کا پیشنټ تا یو پیشنټ دی چې هغه زموږ سره چې دا کوم لیور چې دا لیور پرابلم دی ورته یا کوم رینل انسفیشنسي دی ورته یا کډنی پرابلم دی ورته نو هغه به دا سلفونال یوریز پرې کوم څه کوي احتیاط وکاو ځکه چې دا زموږ سره کې دی هغه ایکسکریشن چې دی چې کله میټابولیزم زموږ سره وشي نو د دې هغه بیا زموږ سره پسې کیږي هغه زی او پاکټ نه باندې کیږي فلټر کیږي نو کاکټ نه دا خرابې زموږ سره نو هغه څه کوي بیا بکار نه کوي یا کوم وګورو د دې نه علاوه په لیور د دې څه کار دی نو په لیور د دا کار دی یو پیشنټ هغه ته لیور پرابلم یا لیور ډیزیز ورته دا ول موږ ورکو دیزیز زموږ سره ډایرکټ زموږ سره په لیور کې وینزایم دی سایټوکروم پی 450 3A4 ورته موږ وایو دیزی په هغه باندې اکټینګ کوي او دا هغه په مدد سره چې په لیور کې دی څه کوي خپل اکټیویټي پرفارم کوي چې لیور خراب نه الته په 450 سایټوکروم چې کم دی هغه خپل ورک نه کوي نو چې هغه ورک نه کوي نو بیا بس کې دا زموږ سره کاشن مطلب ډیر زیات احتیاط وکاو په دې دوه پیشنټس کې او یا یو پیشنټ چې هغه زموږ سره الریډي په هایپوګلایسیمیا کې نو هغه ته موږ څه کوو دا کوم ځکه چې زموږ سره سلفونال یوریز چې کم دی هغه زموږ سره کاز کوي هایپوګلایسیمیا دا کومه خبره شي دا یاد ساتئ د دې علاوه کوم وګورو میګلیټینایډ چې کم دی یا کم ګلینایډ چې کم دی نو دا کم ډرګ چې کم دی دا هم زموږ سره انټي ډایبټیک ډرګ دی زموږ سره دا اصل کې زموږ سره د دې دوه ممبرز دی یو ته مونږه ریپګلینایډز ورته وایو او بل ته مونږ چې دی نیټګلینایډز ورته وایو دا کم دوه ډرګ چې دا هم زموږ سره سیکریټوګاکس دی دا په ام سی کیو کې راځي یاد ساتئ چې میګلیټینایډز او ګلینایډز چې دا دوه سری نو میګلیټینایډز او ګلینایډز دا دوه سیکریټوګاکس دی او سیکریټوګاکس هغه ته وایي چې هغه زموږ سره څه کوي د انسولین سیکریشن کوي د دې علاوه کوم وګورو میکانیزم اف اکشن ته مونږ خبرو کو د دې دا میکانیزم اف اکشن چې دا هم زموږ سره د سلفونال یوریز په شان دی دا څنګه کار کوي دا هم زموږ سره انسولین سټیمولیټنټ دي زموږ سره چې انسولین څه کوي سټیمولیټ کوي یعنی مطلب کم
پنکریاس چې د لاړ شي پنکریاس ته په پنکریاس کې چې دنه زموږ سره کم بیټا سیلز دی په بیټا سیلز کې د څه کار کوي دا انسولین څه کوي د سیکریشن سیوا کوي مطلب کم پر سیلز کې چې دنه زموږ په پری فارم کې کم انسولین پراته دی څه کوي هغه دغه کې او سره چې کم د انسولین نارمل زموږ سره سیکریټ کیږي دا هغه په سیکریشن کې هم څه کوي هیلپ ورکوي دا سیوا کوي د دې نه علاوه بل چې کوم دی څنګه چې موږ دا خبرو کوو چې د بیټا سیل سره نو د رسلو کې چې د میکانیزم اف اکشن داري د میګلینایډز او ګلینایډز چې کوم دی د لاړ شي د بیټا سیل ته د بیټا سیل سره باند وکي څنګه چې ما تاسو ته چې سلفونال یوریز چې کوم دی الته زمو سره پر سیل باندې چې د په سرفیس باندې اي ټي پی سنسټیو پوتاشیم چینلز موجود دي هغه چینلز چې کوم دی هغه بیا د هغه د اوپن کېدو د کلوز کېدو لپاره هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ وولټیج ګیټ وایو هغه ګیټ په لګي دا ډرګ چې کله موږ ورکو نو د لاړ شي هغه وولټیج کم ګیټ چې کم دی هغه سټاپ کی چې کله هغه بند کی داغه په رزلټ کې زموږ سره پوتاشیم چې کم دی دا نرانه نوځي او بهر چې کم د سیل نه زموږ سره کیلشیم دی هغه کیلشیم چې دی هغه د نورنه نوځي چې څنګه هغه د نورنه نوځي نو الته زموږ سره چې کم په پری فارم کې دا انسولین پراته دی د نه مخ کې ډیپولرایزیشن وشي چې کله ډیپولرایزیشن وشي نو دغه کیلشیم چې کم دی د چین په ترو باندې کم ټایم کې اوپن شوی دی هغه ورنه نوځي او دغه چې کم دی دا کیلشیم دنه د سیل ته لاړ شي چې کله د سیل ته دنه لاړل نو الته زموږ سره د انسولین چې دی پراته په پری فارم کې دی د هغه سیکریشن چې دا هغه سټاپ کی د دې علاوه کوم وګورو دا میګلیټینایډ چې کوم دی یا د ګلینایډز نو زموږ سره په باډي کې نور چې کوم دی سیریز اف ریسپټرز دي زموږ سره دی لاړ شي په هغه باندې هم دی ګوره باندې کوي یوازې سپیشلی دا نه چې د صرف لاړ شي هغه اي ټي پی کم سنسټیو پوتاشیم چینل چې دی په هغه باندې اکټیو کی د دې علاوه په باډي کې نور هم زموږ سره د سیریز اف ریسپټرز موجود دي د په هغه باندې هم کوي دا هغه په هیلپ باندې هغه سره په ورک کمباین ورک باندې دا هغه اکټیویټي دی سٹارټ کیو دا هغه په رزلټ کې زموږ سره بیا څه کیږي دا هغه انسولین چې کم دی هغه خارج شي او بل خبره دا څنګه چې ما تاسو ته وی چې سلفونال یوریز چې کم دی او ګلینایډ چې کم دی نو دا دوه زموږ سره انټي بایوټیک ډرګ دی خو کومه وګورو سلفونال یوریز چې کم دی دا هغه کومه وګورو هغه دلته د ګلینایډ چې کم دی دا ریپیډ انسټس دي زموږ سره او هغه شنو هغه زموږ سره لانګ دغه کم دغه چې هغه ریپیډ انسټ کې نه دی صحیح ده د دې علاوه کومه وګورو ډیوریشن اف اکشن ته کومه وګورو د سلفونال یوریز چې کم دی هغه سیوا دی او د ګلینایډ چې کم دی دا شارټ ډیوریشن اف اکشن دی نو دا هم په ام سی کیوز کې راځي دا یاد ساتئ او د دې علاوه کوم وګورم دا ډرګز چې کم دی نو دا موږ څه کار کوو د موږ د روټۍ نه مخکې ورکو یعنی څنګه افټر د میل پوسټ کم زموږ چې افټر د میل کم پوسټ پرنډیل ګلوکوز چې وته کوم موږ وایو دي هغه ریګولیټرز دي د ته موږ اصل کې پوسټ پرنډیر ګلوکوز ریګولیټرز ورته هم وایي دا هم په ام سی کیوز کې راځي دا یاد ساتئ چې ګلینایډ چې کم دي یا میګلیټینایډ چې کم دي دا د تمونګه پوسټ پرنډیل ګلوکوز ویلې شو ریګولیټر نو یس ویلې شو ته ځکه چې دا هغه ډرګ دی چې دا مونږه په کم ټایم کې ورکو چې کله یو ډایبټیک پیشنټ دی هغه روټۍ نه خوري دا غینه مخ کې دا مونږ ورکو چې کله دا غینه مونږه مخ کې ورکو نو د شلو کې دا غینه بعد چې روټۍ کله وخوري نو زموږ سره کې کم دا پوسټ پرنډیر ګلوکوز چې دی هغه خارج شي چې کله هغه خارج شي د څه کار کوي دا د هغه پر ریګولیټ کېدو کې څه کوي ورک مطلب هیلپ ورکوي دا هغه اکټیویټي څه کوي هغه سیوا کوي د دې علاوه کوم وګورو دا ګلینایډز یا کوم د سلفونال یوریز چې کوم دی دا دواړه به مونږه میکس نه ورکو ځکه چې سلفونال یوریز چې کم دی دا هم زم سره انټي ډایبټیک ډرګ دی زم سره مین د دې کار سره دی هایپوګلایسیمیک دی او ګلینایډ چې کم دی دا هم هایپوګلایسیمیک دی کوم دا مونږه په سیم ټایم باندې دواړه ورکو کمباین نو دغه اکټیویټي سره د دغه پوتنسي د دغه اپیکیسی هغه ډیر زیات سیوا شي چې کله هغه سیوا شو زم سره بس کې ریپډ بلې بچ دی سو کې دی باغ ګلوکوز لیول एकदम اچانک را کم کې چې کله را کم کونو دسه کې دا پیشنټ بیا زم سره شاک تم ته شي دی بیا لایب ټریټینګ دغه تم کې نو مونږ بس کو کوشش بدا کو چې سلفونال یوریز او ګلینایډ چې کوم دي دا به مونږه یو زینه ورکو دا دین علاوه کومه وګورو دا دوانه کومه وګورو دا زمو سر چې کوم دي د قصې چې دي زمو سر سکه ګلینایډ شو یا سلفونال یوریز شو دا زمو سر ریګولیټرز دي او د چې دا انسولین چې دا غي په ریګولیشن کې دی هیلپ ورکوي ها د دینه علاوه پکې بل کومه وګورو میګلیټینایډ چې کوم دي دا کوم ډرګ چې کوم دي دا هم موږ د ټایپ 2 ډایبټیز د پاره ورکو او دا دی هغه میکانیزم اکشن چې دی الډی موږ وایو چې څنګه زم سره سلفونال یوریز دی نو هم د قشن چې دی زم سره دا ګلینایډز دی د دې علاوه کا موږ و سوچو کو دا میګلیټینایډ چې کوم دا ګلینایډ چې کوم دی د دې فارماکوکاینیټکس اند پیټس اوس فارماکوکاینیټکس اند پیټس ته وایي نو فارماکوکاینیټکس اند ټیپ دی ته راځو دا په دې په باره کې مو خبر کوو دا چې ډرګ دی زم سره چې دا موږ څه کوو
دا د روټۍ نه مخکې اغستل کیږي، مطلب اورل دا مونږ ورکو او د روټۍ نه مخکې خوري، ځکه چې د دې د ابزورپشن چې کوم دی دا په صحیح طریقه باندې کیږي. دا ته د روټۍ نه بعد ورکې د ابزورپشن صحیح نه کیږي، په دې کې دا یو کار دی په میګلیټینایډ او گلینایډز کې، او کله د روټۍ نه مخکې ورکې د دې کوم ابزورپشن چې کوم دی دا په صحیح طریقې سره کیږي، او د چې کوم هغه اکټیویټي ده نو هغه هم دې صحیح کوي په صحیح طریقه باندې دا پرفارم کوي. بل پکې دا خبره چې کوم دا گلینایډز چې کوم دی او دا میګلیټینایډ دا دوه زموږ سره دا ممبرز دي زموږ سره، مطلب سیم ورک دی زموږ سره کوي، او د دې کوم موږ وګورو د دې ورک چې کوم دی مطلب د دې میکانیزم اکشن په باډي کې سره زموږ سره کته دی خپل دغه وکی اکټیویټي کمپلیټ کی مطلب انسولین درې سیکریشن وکړو نو دا چې کله بیا د باډي نه بهر توزیع سیکریټ کیږي دا غیر پار بیا څه پکاري میټابولیزم کیږي، چې کله د دې میټابولیزم مو شو یعنی مطلب دی خپل انسولین سیکریشن وکړو هغه اکټیویټي پورا کو او دا غیر نه بعد دې څه کیږي بیا میټابولیزم مو شو، چې د کله میټابولیزم مو شو دی بس کیږي دی بیا ایکسکریټ کیږي، چې کله دی ایکسکریټ کیږي د ایکسکریټ کیدو لپاره دی لپاره بیا دوه دغه لار دي، یو خدا چې مطلب په لیور کې زمو سره یو خاص دغه انزیم دی چې هغه ته مونږه سایټوکروم انزیم ورته وایي چې هغه ته په نوم راځي P450 3A4 سایټوکروم ورته مونږ وایو، د اصل کې چې د هغه په ذریعہ باندې سکه میټابولیزم کوي، او چې کله د هغه په ذریعہ باندې میټابولیزم وکي چې د میټابولیزم وشو نو بیا د هغه نه بعد د څه کار کوي بایل تراشي، او د بایل په ذریعہ باندې کې بیا څه کیږي سیکریشن دا غوي شي، چې کله د بایل نه دی بهر ته بیا راوځي بیا د راشي کډنی ته او په کډنی کې بیا څه کار کوي د فلټر کیږي او بهر ته دی وځي. د دې علاوه کوم وګورو ایڈورس افیکټ چې کوم دی څنګه چې ما تاسو خبرو کو چې څنګه زم سره سلفونار یوریز دی یا زم سره گلینایډز دی دا غي هم زم سره مین ساید افیکټس دی دا موږ واڅل کې ورکو د سره پارمونه دي د پاتا ډرګز ورکو چې د زم سره څه کار کوي د انسولین سیکریشن وکړي، چې کله د انسولین سیکریشن وکړي نو لازم خبره ده چې کله یو ډرګ دی هغه انسولین سیکریشن وکړي دی بس کار کوي انسولین بزی الته په ګلوکوز باندې دغه کوي کم ګلوکوګان چې GLP-1 چې ته موږ دی په هغه باندې اکټینګ کوي زم سره د ګلوکوز کم مقدار چې دی کم چې په بلډ کې موجود دي هغه به څه کوي هغه به ختمي، خو ان کیس کپرس کې اوس مونږه د سلفونال یوریز چې کم دی دا مونږ ورکو او دا اوورډوز شي، چې کله دا زموږ سره اوورډوز شون دی بس کوي دی به انسولین سیکریشن ډیر زیات سیوا کوي، چې کله دی انسولین سیکریشن ډیر زیات سیوا وکړو نو پر بلډ کې پر وینه کې چې کم زموږ سره دا شوګر موجود دی بس کار کوي دی اتوماتیکلی کنورټ کیږي زموږ سره پیټس ته، او چې کله دی پیټ ته کنورټ شون دا غي پر رزلټ کې زموږ سره کیږي انکریز ویټ، نو ځکه چې دی دا ډرګ چې کله مونږ ورکو انټي ډایبټیک دا غو چې دا اکثر تو ګوري ویټ سیوا شوی خېټي پړسېدلې غټي شوی نو دا غي مین ریزن هم دا نه پم سکیوز کې دا هم راځي، مطلب دا ډرګ چې کم دی سلفونال یوریز یا گلینایډز مونږ ورکو دا ولې زم سره ویټ سیوا کوي دا ولې ویټ گین کیږي دا غي مین ریزن هم دا تاسو یاد ساتئ. د دې علاوه کومه وګورم دا کم گلینایډ چې کم دی نو وس دی وی چې دا گلینایډ هم هایپوګلایسیمیک دی او دا سلفونال یوریز چې کم دی دا هم هایپوګلایسیمیک دی، خو دا سلفونال یوریز چې کم دی د دې میکانیزم اکشن ته کومه وګورو نو دا اثر د زم سره د لانګ ټرم دی انسټ کا اکشن ته مونږ وګورو دا لګ ټایم اخلي دا ریپټ نه دی، او گلینایډ چې کم دی دا ریپټ دی، بل د دې کومه وګورو ډیوریشن اف اکشن ته مونږ وګورو د دې زم سره دا کم دی د گلینایډز او د سلفونال یوریز چې کم دی نو هغه زم سره سیوا دی، یو مین ریزن دا هم دی چې سلفونال یوریز چې کم دی هغه د ډیر ټایم پورې زمونږ په باډي کې سټے کوي نو دا هغه د لاسم زموږ سره چې دی بیا څه کیږي ویټ چې دا هغه انکریز کیږي، او دا هغه چې کم دی گلینایډز نو دا سره د لږ کم دی نو په دی وجه باندې کومه وګورو د سلفونال یوریز چې کم دی په نسبت گلینایډز کم ویټ سیوا کوي او کم چې کم دی نو هغه څه کوي ګلوکوز افیکټ چې کم دی هغه تعالی کوي، نو دا د دې سره هغه مین ایڈورس افیکټ دی. بل په کې لاست مونږ دا خبره یاد ساتو چې کم زموږ سره لیور پیشنٹ دی یا چاته لیور سیروسس شوی دی یا کم زموږ سره کډنی والا پیشنٹ دی یا وته کډنی سی کې ډی وته شوی یا مطلب سي دی آی کې وته شوی مطلب ان ټاپ په نیورون کې صدا راغلی یا مطلب فلټریشن یې صحیح نه کیږي خو چې کډنی پرابلم ورته نو په هغه پیشنٹ کې او په لیور والا پیشنٹ کې به موږ ډیر زیات احتیاط کوو هغه پیشنټس ته چې دا ډرګز به موږ نه ورکو یا کمنګ ورکو هم نو موږ بس کو کاشنز به مطلب ډیر په احتیاط سره ورکو ریګولرلی مونیټرینګ به موږ داغه کو په هغه بیس باندې موږ سکو د دې پیشنٹ چې دی وایټل ساينس او ریګولر چې دا مطلب چې د آر بي اس به مونږ کو چې زموږ سره د ټایملی به مونږ چیک کو چې څومره زموږ سره بلډ کې څومره ګلوکوز دی آیا دا څومره کمول غواړي یا څومره کم شي چې هغه مطابق بیا موږ سره پر د نور انویسټیګیشن کوم دا زموږ سره ایڈورس افیکټ ول د چا د میګلیټینایډ گلینایډز او د سلفونال یوریز.